کابینه مشران او زمون نیازبین دانیال او ما ته مخامخ زما درنو پښتنو سپینګرو مشرانو همزول ورونو زما خویندو د ټولو ناول زه ستاسو د ټولو مشکور یم چې تاسو د بشیر خان شهید په دې اتم کلیزه کې تاسو ټولو ملګرو د صوبې د ګوټ ګوټ نه راغلي زه هر کس اینم د سوات نه د بونیر نه د شانګلې نه د صوبې د ګوټ ګوټ نه راغلي مېلمانه ټولو ته زه هرکلی ویم او ستاسو شکریا هم ادا کوم بشیر خان خدای بخلي چې به کوم په غیرت هغه خبره کوله چې د دې خودکش جیکټې به ختمې شي خو زمونږ سینې به ختمې نه شي نن زه فخر کوم چې بشیر خان د شهادت 8 کاله وشو خو دا 8 کاله پس هم دغه جیکټې په ختمېدو دي او بشیر خان چې څه ته زمونږ سینې ویلې وې نو هغه سینې الحمدلله نن هم په زرګاو او په لکاو تعداد دا د حاضرې پرتې دي دا حقیقت دا دی چې عوامي نیشنل پارټي د عوامي نیشنل پارټۍ تحریک د خدای خدمتګارۍ نه راواله تر د دې وخت پورې هر کور هر کلی دا د شهیدانو کور دی او د شهیدانو کلی خدا کور چې د کومو سختو نه تیر شو په دې کور چې وخت په وخت کمې واقعې راغلې نو حقیقت دا دی چې کو په عوامي نیشنل پارټۍ یا د پښتون په خاوره د شهیدانو ذکر کیږي نو د ټولو نه سر کې به د بلور خاندان ذکر کیږي د ټولو نه سر کې به د بشیر بلور ذکر کیږي او د شهید ابن شهید د هارون بلور ذکر کیږي او زه یو ځل بیا دلته زمونږ د پښتنو په دې لوی کور کې ناست د دې خپلو ټولو وروڼو د دې خپلو ټولو مشرانو او د دې خپلو خویندو د ملګرو د غاړې زه د کورنۍ ته سلام پیش کوم چې موږ له د سمر بیبي په شکل کې یو داسې پښتنه ښځه راکړې ده چې انشاءالله د هغې مشرانو د هغې مشرانو هغه ځای نیول ډېره ګرانه ده موږ به انشاءالله کوشش کوو چې قام ته د هغې کمی محسوس نشي او انشاءالله په سمر بیبي کې موږ هغه د بلور خاندان هغه هر تصویر وینو انشاءالله دا واړه سمر بیبي نه پس حاجي صاحب د خدای لري دانیال دي دا ټول کشران انشاءالله تر څو چې دا سور نشانی تر څو چې عوامي نیشنل پارټي تر څو چې پښتو او پښتونولي عوامي نیشنل پارټي او بلور خاندان دا یو نوم دی دا یو اواز دی دا یو او موږ د خدای نه دا دعا کوو په دې موقع چې خدای دا خاندان به شامل د ټولو پښتنو د نورو غمونو نه وساتي خدایا موږ ټول د تاریخ گواه دی د سلو کالونو د عدم تشدد د مینې د محبت د برداشت په دې قام په دې خاوره د یو والی سیاست من کړی دی د باچا خان بابا نه من ته پاتې دا خبره ده ګرانو وروڼو دنیا چې وي نو دا یاد ساته چې کله مقابله کیږي نو عدم تشدد وګټي تشدد کې نفرت ده تشدد کې خونریزي ده تشدد کې ګنالي ماشومان لکه تاسو قتل د APS په واقع کې
تشدد کې میندې خویندې د کیسهخانې په بازار کې، د چارسدې په بازار کې، په نورو بازارونو کې، په تشدد کې زمونږ مسلمانان په جومات کې دننه شهیدان، د تشدد د لارې د لاندې زمونږ کلی کور کوڅه اجرا یو شي زم محفوظ پاتې نه شو. لہذا مونږ د بابا پیروکار، د پښتون خاورې وارثان، د پښتنې خاورې پہچان، مونږ ننم دنیا له دا پیغام ورکو چې مونږ د تشدد خلک نه یو، مونږ ترقی پسند خلک یو، مونږ خپل قوم له امن غواړو. تاسو وګورئ چې دا کرونا په دې دنیا کې په کوم شکل خوره ده. ټوله دنیا کو ولاړه ده خو تعلیمي نظام نه دی ولاړ. بدقسمتی نه موږ په یو داسې ملک کې ژوند تېرو چې ټول نظام روان دی، تعلیمي نظام یې راله ولاړ. یو کال نه چې د دې ماشومانو د تعلیم کم حل دی. موږ سوچ کوو چې موږ به ترقی کوو، موږ سوچ کوو چې زموږ را روان نسل به انشاءالله د مستقبل کې ترقی یافته قومونو سره مقابله کوي. کم قومونه چې ترقی کوي هغوی په تعلیم هیڅ قسمه کامپرومایز، کم قومونه چې ترقی کوي هغوی تاریخ گواه دی چې په کومه خاوره امن یې هغه خاوره به ترقی کوي. موږ د پښتنو د امن خبره کوو، هر ځای کې دا سوال راوچتېږي چې ولې موږ ټول عمر په نښه یو. موږ خبره د امن کوو، موږ خبره د دهشتګردۍ خلاف کوو، موږ د مینې محبت خبره کوو، بیا د شهیدان موږ ورکوو. ای پښتنو، د دې خاورې حق موږ چاته نه پرېږدو. موږ د باچا خان بابا نه دا زده کړي دي چې کو موږ سیاست کوو نو موږ به انشاءالله د پښتون د حق اواز اوچتو. او تر څو چې په دې خاوره تاسو د قام د حق خبره کوئ نو ستاسو خلاف به همدغسې کاروایانې کېږي، زموږ مخې به نیولې کېږي. څنګه چې په الیکشن کې ونیولې شو، څنګه چې په تیر الیکشن کې، دا ټوله دنیا خو د الیکشن خبره کوي. ولې پښتنو د 2013 الیکشن تاسو نه هېر دی چې ټولو خلکو الیکشن کولې او موږ جنازې اوچتولې؟ دا غالبا هماغه الیکشن دی چې په کوم خبره د حاجي صاحب د دماکې وشو، هماغه الیکشن کې دا دماکه شوې وه. دا هغه الیکشن دی چې په وزیرستان کې سیب ودرېدو او وی ما ته دا فلانکې فلانکې او فلانکې پارټي قابل قبوله ده. حکومت هم د هغې پاټو راغی. زما د خبرې غرض دا چې زموږ مخې به نیولې کېږي، زموږ لارې به په هر شکل نیولې کېږي، ځکه چې الحمدلله دې دور ته وګورئ، دې خبرو ته وګورئ. که څوک هر څونه چغې وایي پی ډي ایم کې واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې هېڅ قسمه انارو زموږ نه ده پکار. زموږ ذاتي هېڅ قسمه کیس نشته. الحمدلله زموږ د لیډر نه والا د حاجي صاحب او دا ټول مشران موږ عهدې په عهدو پاتې شوي یو او موږ د اتو کالو نه سکروټني تېرېږي د میډیا ټرایل نه علاوه کوڅمو دا ټول به نن جیل ته اچولو، خو الحمدلله زموږ په ذات هېڅ قسمه چا خبره ونه کړه. موږ ناروغانې نه غواړو او نم کله غوښتې ده. او انشاءالله بطور ستاسو د کشر دا در سره واده او لوس کوو چې داسې عمل به مونږ کو چې هغې ته به د انارو ضرورت راشي انشاءالله. میا صاحب ووایي چې زموږ یو هدف دی او هغه د عمران د حکومت خاتمه ده. زه د دې نه یو قدم مخکې ځم. دا نن د عمران حکومت دی. عمده شیز پرون په بل شکل په منګو، عمده شیز بل روز په بل شکل په منګو.
بلکې زه به دا ووایم چې کله نه پاکستان آزاد شوی دی تر دې وخت پورې په یو شکل او په بل شکل عمران خان او د ده په شان شیزونه په موږ مسلط شوي. پښتنو زموږ جنګ ډېر لوی دی. زموږ جنګ یو د عمران خان خاتمه نه ده. زموږ جنګ د دې نظام سمول دی. زموږ جنګ په پاکستان کې د پښتون پہچان هم پیدا کړی دی. دغه پښتون له چې کوم حق ګټلی دی هغه حق راوړل دی. زموږ جنګ د عوامو څنګه چې بابک صاحب وویل چې نن هر سړی هغه خبره کوي کومه خبره چې باچا خان او ولی خان چې مخ ته ورته ني او خبرې اوري نو ته به وایې که څوک د حیدرآباد ټریبیونل کې پاتې شوی دی ولی خان سره جیل کې او هغه انټرویو ورکوي چې په شا ورته وګورې د نواز شریف زوم روزي. تاسو سوچ وکړئ نن د پنجاب د سیاست مشران د باچا خان خبره مني. نن هغوی په دې ستومانه دي چې باچا خان سوی کاش چې هغه وخت په عمل شوی وي. خو یو خبرې ته سوچ وکړئ ګورئ ګوره دې خبرې سمې وې نو باچا خان یې بیا هم نه منو. دا هم دې نورو ته دعا وکړه چې دا باچا خان خو یې پرې ومنه که نه. چې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په سیاست کې باچا خان او د هغه ملګري او ولی خان او د هغه ملګري غدارانو نن الحمدلله چې چا ورته غداران وي نن هغوی ټول له غدارۍ په کټګرۍ کې غورځېدلي دي. موږ ګران وروڼو دا خبره ډېره واضحه ده. زموږ دا لاره دا ډېره سخته لار ده. د باچا خان بابا په لار سیاست کول د دې پښتنو مشري کول او په دې ملک کې دننه کول دا د قانوني نیچې چل دي. خو زموږ عقیده دا ده چې موږ پیدا دی یو چې د الله او د پیغمبر مسلمانی او د باچا خان پښتو انشاءالله سر ته ورسوو. دې کې به موږ هر قسمه سختۍ ته مخامخ کېږو. دې کې جیلونه راغلي دي، دې کې جلاوطنۍ راغلي دي، دې کې دا د تر دې حده پورې چې شهادت راغلي دي. خو زموږ ملګري الحمدلله د یو خبرې نه هم نه دي رسته شوی. نن کو یو شی مسلط دی هېڅ خبره نه ده. دا وخت به هم تېر شي. زموږ کار کردار دا پکار دی چې جاري وي. د دې قام اصلاح کول، دا قام د باچا خان بابا او د خپل رسول د محمد صلی الله علیه وسلم په لار راوستل او سیاسي شعور پیدا کول او بیا عوامو له دا طاقت کم چې باچا خان بابا ورله راوړی و. پخوا به انتخاب و د غریب سړي ووټ به پکې نه و. دا طاقت موږ ټول فخر کوو چې شپږ کاله باچا خان جیل تیر کو 37 نه 36 پورې او سن 1937 کې دا طاقت میلاو شوی دی. په دې خاورو د خدای خدمتګارو حکومت راغلی دی. هغه اختیار نن عوامو سره نشته. نن د عوامو د خوښې خلک د هغوی نمایندګي نه کوي بلکې هغه خلک چې یو ځای او بل ځای چاپلوسۍ کوي هغه خلک په عوامو باندې مسلط شوي دي. موږ خپل کار جاري ساتو. دا وخت هم تیریږي. تش دونه عقل به زده کوو چې په دې پاکستان کې موږ نور سیاست کوو او الیکشن کې حصہ الو نو ووټ قتل او ووټ اچول بني. موږ ټول به د بادر خان جي او د بابک صاحب دین صدیقه زده کوو چې د دغې ووټونو حفاظت به بیا څنګه کوو. ځکه چې موږ خو په یو لار ته رستو کېدو نه یو. میدان پریدو غلی یې میدان پریدو نو چې میدان نه پریدو نو هر حربه چې استعمالوي هر حربه به ورسره استعمالوو په میدان به ورسره جنګوو. یو اشاره وکړه بیا یې تماشا وکړه ته یو اشاره وکړه بیا یې
د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي صدر په حیث زما ممبران ناست دي ټول د پارلیمنت. زه یو وضاحت کوم، میډیا والم دي ټول موجود دي. کو چرې د پی ډي ایم متفقه فیصله د ممبرانو د استعفاګانو وي نو موږ پښتانه یو او د پاچا خان بابا د پارټۍ ممبران یو. د دې ټولو ممبرانو استعفا د هر چا نه مخکې موجوده والی ممبران ودرېږي که نه ممبران دا دي ټول موجود دي او انشاءالله دا مهرباني دا د بابا د پارټۍ ممبران دي، دا د بابا د پارټۍ ممبران دي. نه خرڅېدل شته، نه بل څه شته، نه وروسته کېدل شته. خو د پارټۍ حکم راځي زه خپل مرکزي مشرانو ته وایم زما د ایم پي ایز استعفاګانې تیارې پرتې دي چې کله هم پکار وي موږ به د ځای نور موږ د پی ډي ایم ملګرتیا کوو او پی ډي ایم کې موږ حصه یو او چې کوم د پی ډي ایم متفقه بیانیه جوړه شوې ده هغې کې زموږ مکمل کردار دی. په هغې بیانیه به موږ ښه پوره عمل کوو. دونه زه ټولو ته وایم د تنظیم ملګري ناست دي، د پی ایس ایس ځوانان ناست دي، د ذیلي تنظیمونو ملګري ناست دي، زموږ ذمهوارې زنانه خویندې ناستې دي. کو د مردان ریلي وي، کو د ونو ریلي وي او کو د ملکنډ ریلي وي، دا به انشاءالله د پی ډي ایم نه دا به د چا ریلي وي؟ دا به انشاءالله ټول به ښه بھرپور شرکت کوو. پښتونخوا کې چې هر اکټیویټي کېږي خپل منځ کې یو زموږ مقابله شته که نه؟ نو هغه مقابله به ګټو مقابله هم ګورې خپلو کې پرته ده. لوبه به ښه په هوښیارتیا کوو. که د چا په مزغو کې دا خبره لاني ناسته نو حکومت د نوښار د بای الیکشن اعلان کړی دی. موږ د دې اعلان نه تقریبا میاشت مخکې د خپل امیدوار اعلان کړی دی، موږ به پکې حساب او ټولو ملګرو ته دا خواست کوم موږ به ټول انشاءالله په شریکه دې وخت کې فارغ یو ټول په خپلو ضلعو کې څه داسې عمل نشته. لہذا څونه ذمهوار ملګري چې د پښتونخوا د هر ګوټ دي نو تر د 19 فروری پورې په نوښار خپل نظر وساتئ او هلته به خپل اکټیویټي انشاءالله ضرور کوئ. موږ ټول عمر خبره د پښتون کړې ده. ضروري نه ده چې پښتون د ما مني نو زه به خبره کوم. پښتون چې هر پښتون دی چې په ده راته مزې دی کوي خو چې په ده سخته راځي نو که دا پښتون په هر چوکاټ کې ناست دی دا ډاډ ورکوم چې عوامي نیشنل پارټي به ورله اواز وچتوي. په دې ملک کې یو منتخب سوالیه نشان هغې کې هم دي خو یو پښتون ممبر سره چې دا کم عمل کیږي دا به د نورو سره ونشي. دا خو منې که نه ایم این ای د په هتکړو کې پیش کیږي. کو خبره د تقریر ده نو دا پنجاب کې کم تقریرونه نه کیږي خو که پښتون جرنیل دی نو هغه تباه دی، که پښتون جج دی نو هغه تباه دی، که پښتون ملا دی نو هغه تباه دی، که پښتون هر څه دی عالم دی یا هر څه دی، که جرنالیست دی پښتون یو ځای کې هم پښتون نه برداشت کوي. لہذا زه د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي صدر په حیث
د خپل ریاست د پاکستان نه یو ځل بیا دا مطالبه کوم چې د دې سیمې پښتانه پاکستانیان دي او دې پښتنو سره به هغه سلوک کوي کوم چې تاسو نور پاکستان سره کوي کو نه دې سلوک کې فرق وي نو بیا به زمونږ نه هم ګیله نه کوي ورور مې بیا به موږ هم فرق کوو موږ د دې خبرې په سخت الفاظ کې مخالفت کوو د کیس او د هر څه خپله لار ده په دې ملک کې د اظهار خیال ازادي ده لہذا دا ازادي په دې ملک کې د بندولو ضرورت نشته او نن چې موږ د یو لوی مبارز د یو شهید په یاد کې راغونډي یو نو زه به یو ځل بیا دا خبره کوم چې نن هم د پښتنو په سیمه دهشتګردي ښه په زور ده نن طریقې واردات جدا دي نن سوسایډ بامبنګ نشته نن ټارګټ کلینګ دی او د صوبې په ګوټ ګوټ کې د وزیرستان نواله تر باجوړ سوات ملکند دیر پیښور چارسده صوابه مردان هر ځای کې دا مسله ډېر په زور او شور روانه ده مهرباني وکړئ د دې مخنیوی وکړئ او ګنې بیا کوئی مخنیوی نه کوئ نو زه بار بار وایم بیا عمده تاثر ملاویږي چې د دې هر څه په شا تاسو کې لہذا د دې تاثر ختمولو دپاره مخنیوی وکړئ دا پښتون قوم چې څونه وینه یې توی کړه څونه قربانۍ ورکړې 50 کاله په لر او بر دا اور بل دی مهرباني وکړئ په دې اور په مړ کولو کې نور خپل وخت ضایع کړئ دہشتگردوں کا جو یار ہے غالب کا جو یار ہے زه د خپل ریاست نه هم دا تمه کوم هم دا سوال کوم چې په افغانستان کې کم امن پروسس روان دی چې تاسو څونه مدد کولی شئ دغه کې مدد وکړئ د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی دی خو د ټول پاکستان نی تړلی زما د خاورې امن ور سره تړلی دی د لر او بر د پښتنو د خاورې امن یو بل سره تړلی دی دا ډېره واضحه خبره ده چې هلته امني دلته به امني چې دلته امني هلته به امني لہذا د خپل کور بچ کولو دپاره په دې روغه کې شریک شئ او خپل ټول کار کردار پکې ادا کړئ زه په دې ډاډ انشاءالله اجازه طلم چې تاسو ټولو ته پته ده چې را روانه میاشت د جنورۍ زمونږ د مشرانو د باچا خانو د رهبر د کلیزې میاشت ده خو دې را روان کال کې یو خصوصیات دي سن 1921 د باچا خان تحریک اصلاح افاغنا بنیاد او دالا 2021 منگ با انشاءاللہ خپل سلکلن منزو دا دون الوی تحریک پا دے خورا چرم ندے چلے دلے لکا دا تحریک چے دے او انشاءاللہ منگ اسم تازیو منگ اسم تازیو انشاءاللہ زی زگی با انشاءاللہ دا کابینه پا میٹنگ کے فیصلہ کو خوزه در توس نه دا اعلان کوم چې په جنورۍ کې با د صوبې په سطح ډېر وخت پس انشاءالله موږ یو جلسه کوو هغې لپاره به میټینګونه هم کوو خدا به انشاءالله د ټولې دنیا ته ښایو چې پښتون او پښتونخوا په کم ګام ولاړه ده زه د ما د ګډو الفاظو په معذرت اجازت به درنه علم هر سړی خپل گیت غږوي
هلکه یو خو د یو شیز ته مې خیال و خو بیا رانه هېرېږي جلسه چې روانه لس کسان به راننوځي لس او ناره ولیو جي او دې به په دې تمه وي چې مقرر دی ما ته غلی شي ولې قلقلا خان راننوتی دی لږ مهرباني به کوې هغه کسان چې شاته هر څوک وو هغه به بیا ګورو خو دا پکار دی چې موږ ټول دا عقل زده کړو چې جلسه روانه تقریر رواني ته د نیمه ګنټه لیټ هم راشي او بیا خپل قلا خان به نارې وایي تقریر والا به ورته غلی موجود مهرباني به کوئ ګورې دا سړیتوب د عوامي نیشنل پارټۍ په هر ورکر کې پکار دی زه په ما د ګډو الفاظو تاسو نه اجازت غواړم د غني بابا په دې نظم ویښه دا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې مال نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې وی ما ته څه مغل کې رک مغل او رکې کور دی ولې نوم دا غناله چې د نن په اوږو سور دی د پښتو لاره صفا ده پکې هېڅوک نه پریوزي هر پښتون د عمل پلار دی خو چې یره ترې نه وځي وی ای زما ننګ علي قامه ولې پروت یې په ایرو کې د چا یره نن خاني کوي ستا د پلار نیکه وجرو کې تا نه هیر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک د رڼا وې ټول جهان د جړې شپه وه ته ستوري د سبا وې د دې سرو ټیکرو لاندې پټې لوی خزانې دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نرې ګیرې هر ویښته خوشحال دی وی چې غیرت تورته لاړ شي د زمري نه جوړ ګیدړ شي د ګیدړ په شان جون تیر کی د ګیدړ په شان دې مړ شي د تاریخ زړه کې روحانه ستا د حسن منارې وې اوس هیرو نه ذکراله چې لایق د هېرېدو وې دا چې پروت په کوی کې ته به ناست په سردرو وې خدا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې مال نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې ډېره مهرباني ما د صوبایي کابینې مشران او زمونږ نیازبین دانیال او ما ته مخامخ زما درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزول ورونو زما خویندو د ټولو نه اول زه ستاسو د ټولو مشکور یم چې تاسو د بشیر خان شهید په دې اتم کلیزه کې تاسو ټولو ملګرو د صوبې د ګوټ نه راغلي زه هر کس اینم د سوات نه د بونیر نه د شانګلې نه د صوبې د ګوټ نه راغلي مېلمانه ټولو ته زه هرکلی ویم او ستاسو شکریه هم ادا کوم بشیر خان خدای بخلي چې به کوم په غیرت هغه خبره کوله چې د دې خودکش جیکټې به ختمې شي خو زمونږ سینې به ختمې نه شي نن زه فخر کوم چې بشیر خان د شهادت 8 کاله وشو خو دا 8 کاله پسم دغه جیکټې په ختمېدو دي او بشیر خان چې څه ته زمونږ سینې ویلې وې نو هغه سینې الحمدلله نن هم په زرګاو او په لکاو تعداد دا د حاضرې پرتې دا حقیقت دا دی چې عوامي نیشنل پارټي د عوامي نیشنل پارټۍ تحریک د خدای خدمتګارۍ نه راواله تر دې وخت پورې هر کور هر کلی دا د شهیدانو کور دی او د شهیدانو کلی خدا کور چې د کومو سختو نه تیر شو په دې کور چې وخت په وخت کمې واقعې راغلې نو حقیقت دا دی چې کو په عوامي نیشنل پارټۍ یا د پښتون په خاوره د شهیدانو ذکر کیږي نو د ټولو نه سر کې به د بلور خاندان ذکر کیږي د ټولو نه سر کې به د بشیر بلور ذکر کیږي او د شهید ابن شهید د هارون بلور ذکر به کیږي
او زه یو ځل بیا دلته زمونږ د پښتنو په دې لوی کور کې ناست